لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې د تمام کائنات خالق او مالک او مدبر دی هغه رب العالمین چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې
اسماء و احکامو کې واحد لا شریک دی هغه الله چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی الله سبحانه وتعالی چې څه کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي نو کولی شي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا الله په صفاتو کې یو صفت دا دی چې الله څه کوي چا سره چې کوي څرنګه چې کوي د هغې تپوس څوک نشي کولی وهم يسألون دا مکلف مخلوق چې څومره دي د دوی نه به تپوس کېږي د الله سبحانه وتعالی د تپوس نه انبیاء مستثنا دي او نه امت الله سبحانه وتعالی فرمائے فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين چاته چې پیغمبران لېږلي شوي دي د هغوی نه به هم تپوس کېږي او خپل پیغمبرانو نه به هم تپوس کېږي ډېر خلک به چې په ورځ د قیامت کې دا به وایي والله ما كنا مشرکین په الله موږ دې قسم وي چې موږ خو شرک نه دی کړی بعضې به دا وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر موږ ته څوک خبرې راکوونکي او ویره راکوونکي نه وو راغلي الله فرمایي چې فلنقصنهم بعلم وما كنا غائبین موږ به د خپل علم مطابق دوی ته بیان وکړو خو موږ څه غافل نه یو د انسان د هر حالت نه هر ناس ته هر پاسه هر بینا نه الله سبحانه وتعالی خبردار دی انه علیم بذات الصدور زما محترم و معززو انسان چې الله ته قریب کېږي د الله د قربت دپاره ډېر اسباب دي یو اسباب د سببونو نه یو سبب دا دی چې انسان خپل زړه خپل نفس پاک کړي الله فرمایي قد افلح من زکاها چا چې خپل نفس پاک کړو هغه کامیاب شو وقد خاب من دساها نامراد شو ناکام شو هلاک شو هغه انسان چې هغه خپل نفس خیرن کړو دا تزکیه داسې یو لفظ دی چې هغه شامل دی كل ما يحبه الله ويرضاه هر هغه شی چې په هغې باندې الله راضي کېږي او الله ته محبوب وي خو هغه اقوالونه وي او که د اعمالو وي خو اقوال ظاهره اعمال ظاهره وي او که باطنه وي زما محترمو زمون اسلافو به دیتا تزکیه نفس ویله اسلاف به ورته زهد ویلو رفته رفته خلکو چې کوم دی نو دا بدل کړه په تصوف باندې او د زهد او د تصوف په منځ کې بونی بعید دی د ځمکې او د اسمان فرق دی کم چې اسلاف و زهد او تقوا هغې کې د هیڅ قسم ته د شرک او د بدعاتو او د رسوماتو شایبه نه وه او چې کوم وروسته دې خلکو تصوف جوړ کړو هغې کې هر څه راوموندلو خو بهرحال موږ دا نه وایو او نه زموږ اسلافو دا خبره کوله چې هر یو سړی ټول مجتمع کې ټول اسلامي نړۍ کې د هر یو سړی دی هر فرد دی قوام اللیل وي صیام النهار دی چې هر فرد بس تهجدونه کوي او د ورځې د روژې ساتي دا موږ نه وایو ځکه
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې هر کس داسې نه و هغه کې هر قسم خلقو تر دې پورې چې په چا باندې د قذف حد ولګېدو چا باندې د سرقې حد ولګېدو چا باندې د زنا حد ولګېدو د وجه دا دی چې ټول خلک یو شان نه هر بیا کې هر ماحول کې لہذا دین دا نه غواړي چې هر فرد دی ابو بکر او عمر او عثمان علی جوړ شي دین دا غواړي چې الله کوم شی فرض کړی دی الله فریضه هغه ادا کی او خپل زړه صاف وساتي ذکر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے قد حدیث دے کہ ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوریدر دین فی الجزت مضغا فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اے خلقو دار رب وغواوی چی جسم کی او ٹکڑا دے کاغ ٹکڑا درست شي صحیح شي پاک شي نو ټول جسم چې کوم دی درست او پاک او صحیح وي او که دغه ټکړه فاسد شي خراب شي نو بیا ټول بدن چې کوم دی فاسد او خراب شي هغه څه شی دی د زړه ټکړه دی که زړه ټکړه دی صحیح وي جسم دی ټول صحیح دی او که زړه ټکړه دی خراب شو نو بس جسم دی ټول صحیح یو ظاهری صحت دی یو باطنی صحت دی ظاهری صحت سره کم اندام چې ستا مفلوج شي خراب شي درمن شي نو جسد دی درمن کیږي اما باطنی د زړه صفائی دی خرو رمټ به خو چې زړه د بیماری تناروغ دا اللہ پر نزبانی دین پر نزبانی تناروغ لہذا ادماء محترم معزدوں صحابہ کراموں کی تابعینوں کی تبع تابعینوں کی اغیر رست مسلمانانوں کی دیر خلق داسم چلاوی طاقتنا مختلف ہو په زهد او تقوا کې او تزکیه د نفس کې داوی طاقتونه داوی طریقې کار داوی هر څه چې کوم دینو مختلف وو بعض چې کوم دینو په زهد او دنیایي ملذات او د خوندونو په پرېښودو کې دې حد ته ورسېدل چې هغوی ته به خلکو معروفې کرښې ویلو او بعضې چې کوم دی په تکالیف کو دین دپاره په تکالیف برداشت کولو کې دې حد ته ورسېده لکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله او بعضې چې کوم دی نو خپل ځان جهاد دپاره وقف کړو هر میدان کې او بعض چې کوم دی نو داسې وو چې هغوی د مبتدعینو د مشرکینو د رواجیانو په مقابله کې ځان چمتو کړی و لکه امام ابن تیمیه رحمه الله او امام ابن قیم رحمه الله او دیر غنده نور مسلمان علماء کرام او بعضی دسیو چاوی ځان وقف کړو وعد او نصیحت دپاره هغوی به چې کوم دی نو وعد او نصیحت کولو لکه حسن بصري رحمه الله شو
امام ابن جوزی رحمه الله شو دارنګ نور محدثین مقصد او غرض دا دی انسان دې خبرې ته وګوري پریکټس دیو کې ځان سره توجه دی برابر کی رابطه دی الله سره قائم کی کله پویدو چې زما په تهجد کې چې کوم د نفس صفای جات راځي هغه د فرائض د ادا کولو نه وروسته دغه طرف ته توجه کی او که څوک وي زما تزکیه د نفس په تلاوت کې راځي هغه د فرائض ادا کولو نه وروسته په تلاوت کې د مشغول شي که څوک وایي چې زما تزکیه د نفس جهاد فی سبیل الله کې راځي هغه د فرایض ادا کولو وروسته دغه عمل دی چې جهاد فی سبیل الله کې د ننوځي او که چا تزکیه د نفس پر رجوع باندې کېدو هغه دی رسول صحابه کرامو کې مشهور صحابی دے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی زاهد او پرهیزګار هغه په ټول شپه الله ته ولاړو د الله عبادت به کول او ټول ورځ به روزه پلار یا غیله په داسې اوچت خاندان کې ښه نسب والا خاندان کې جنې وکړه د سخر بعد د خپل نور خیال ساتلو تپوسونه کومسونه کوله بچیا څنګه یې خاوند څنګه دی وخت څنګه تیریږي هغه به دومره پاک دامنه دومره حیا نه کوه چې هغې ولې ډېر ښه خاوند نه دی ډېر داسې دی یو ورځ تپوس وکړو نو هغه سخر ته وایي بابا ما ډېر ښه خاوند دی چې کوم ورځ نه زه راغلی یم نه زمونږ پردی نه دی اوچت کړی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی د خپل زوی شکایت یې وکړو چې داسې حال دی هغه یا راوغوښتو یا راغلو چې مخامخ شو نو عبدالله څنګه چل دی ته ټوله شپه چې کوم دی نو ودرېږي لمونځ کوي ویله او ټول ورځ روژه نیسي ویله او داسې مه کوئ د شپې څه حصه د شپه کې اوږده کېږه څه د حصه د شپه کې منځونه کوه د ورځې هم یو ورځ روژه نیسه یو ورځ مه نیسه تلاوت هم چې کم دی نو په دریو ورځو کې یو ختم کوه هغه ویلو چې زما طاقت ډېر دی د دې نه زیات کولی شم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا چې ما کم درته وښودل د دې نه ښه بل طریقه نشته په دغه طریقه باندې کوه ځکه چې ان لعینک علیک حق ستا د سترګې په تا باندې حق دی ولجسدک علیک حق ستا د بدن په تا باندې حق دی ولزورک علیک حق ستا د ملمنو په تا باندې حق دی ولأهلک علیک حق ستا د کور والا په تا باندې حق دی فاتی کل ذی حق حقه هر حقدار ته د هغې حق ورسوه لہذا زما محترم معززو د دې خبرې زیات خیال وساتئ چې د حقوقو پاسباني وشي یو حقوق د الله سبحانه وتعالی دی او بل د حقوق د بندگانو دي
دا عام مشهور دی چې الله خپل حقوق بخي او د انسانانو حق نه بخي. زه دا وایم چې دا الله یو حق داسې دی چې هغه نه بخي، نور حقوق بخي، خو یو حق دا الله داسې دی چې هغه نه بخي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو صلی سور روان ما نن تاسو کړو معاذ تا ته پته شته چې دا الله حق په بندگانو باندې څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکړو چې الله ورسوله اعلم، الله رسول ته پته ده. یو ټوټه چې منځلو شن بیا ورنه تپوس کوي چې معاذ درته پته شته چې دا الله حقوق په خپلو بندګانو باندې څه شی دی؟ هغه بیا مکه جواب ورکړو چې الله ورسوله اعلم. دریم کړه بیا تپوس وکړو چې تا ته پته شته چې دا الله حق په بندګانو باندې څه شی؟ دا بار بار تکرار په دې کولو چې د دې په ذهن کې دا خبره کېنی. یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حق الله علی عباده ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. دا الله حق په خپل بندگانو باندې دا چې یکی او الله عبادت وکړي او دا الله په عبادت کې هیڅ څوک ورسره شریک نه کړي. نو کله الله په عبادت کې بل څوک شریک کړي د الله په حق کې بل څوک شریک کړي، ځکه چې دا عبادت د الله حق دی او د بل څوک شریک کړو نو الله پاک دا نه بخي تر څو چې توبه نه ایسته او موحد شوی نه او که په شرک کې مړ شو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. شرک الله سبحانه وتعالى نبخي ترسوشي توبه نه استینا غشت او بل د حقوق د بندگان د حقوق ترسوشي دا حقدار بخلی نه الله ورته نه بخي. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه یو وار راغی رسول الله ته مخامخ حضرت صلی الله علیه و آله وسلم ویل اې دا الله رسوله ته ما ته دا ووایه که چېرته زه میدان جنګ کې جهاد کې مخامخ ورځم او شاکوم نه او ټول ګولې او غشي او توره هر څه چې کوم نه مخامخ لګي او په هغې کې زه شهید شم زه به چېرته یم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فی الجنه جنت کې به هغه د ډېر خوشحالۍ نه روان شي. دروازې ته چې ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم وعظ وکړو چې علیک به دا سړی راولې. ابو قتاده راغی وایي څنګه دې وویلو؟ دا مخکینۍ خبره هغه بیا تکرار کړو ورته ویل الا الدین فإن جبريل أخبرني آنفا. جبريل راغی اوس راته وویلو هر څه درته په دې دغه سره شهادت سره معاف شي خو پردی حق نه معاف کېږي. الا الدین قرض نه معاف کېږي. لهذا د حقوقو زیات خیال ساتل پکار دی. نو ما دا عرض کوم چې کم انسان چې په قیام اللیل کې تزکیه نفس مندلو هغه دی کوي، چا چې په صیام النهار کې تزکیه د نفس مندلو هغه دی کوي. ومن وجد فی العلم چا چې د فرایض ادا کولو نه وروسته په علم حاصلولو کې تزکیه د نفس مندلو نه هغې ته دې چمتو شي. ومن وجد فی التلاوة ومن وجد فی سجایا الصالحة چا چې په هغه نیکو اخلاقو کې مثلا صدقې ورکول شو او رښتیا ویل شو، ادا د امانت شو،
په صدقاتو سره چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی انسان باندې راغلی بلا راغلی مصیبت هغه ټال کوي او ختموي ورباندې همدارنګه صدق الحدیث رښتیا ویل زړه صفایي چې راځي په رښتیا ویلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو بنده همیش وي چې رښتیا وایي د رښتیا خیال ساتي تر دې چې الله تعالی په دې باندې هغه په صدیقینو کې ولیکلی شي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته چې څومره تکلیف پر رښتیا ویلو باندې ورسېدو داسې به چاته نه رسېدلی خو الله سبحانه وتعالی چې زه څومره کامیاب کړم په صدق الحدیث باندې رښتیا وینا باندې نو چا چې دروغ ویلو د هغوی تعریف الله پاک په فسق سره وکړل اولئک هم الفاسقون او مونږ چې کوم کسانو رښتیا ویلو زمونږ تعریف الله داسې وکړو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یعنی مونږ د کامیابی راکړو الله سبحانه وتعالی او نور خلقو ته وویل چې د دوی سره شئ رښتونو سره شئ وکونو مع الصادقین دارنګه زما محترم معززو واداء الامانه انسان کې چې تزکیه د نفس راځي زړه صفا کیږي په دې باندې چې امانت ادا کړي ذکر چې الله سبحانه وتعالى فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت خپل اهل ته ورسوي دا الکیږي چې سړی زړه صفاوي دا یقین وي چې زما الله سره مخامخ کېږم دا یقین وي چې د دې امانت تپوس به مانه کېږي او د ټولو نه لوی امانت د دین دی ګورئ الله فرمائے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان من دا الدين امانت دا وحي امانت زمك واسمان تنبيشكو او انکار کو دا دی برداشت کولونا زکا دا ابا دا انکار دا نمنو نو دا تکبر نو دا واشفقنا منها دا دی امانت پورا کولونا ادا کولونا اوی ریدی چه دا سنچ دا امانت ادا نکرشو وحملها الانسان انسان دا امانت دا بوج په خپل ورو باندې اخسته دي نو سپکار دا دی چې انسان خاص کر مسلمان چې دا امانت ادا کړي تزکیه د نفس د انسان الله راضي چې ادا د امانت کوي وبر الوالدين دا مصیبت نن سبا عام ده اولاد د خپل پلار نه مني خپل مور نه مني بلکې دا وی بے عزتی کوي وہی کنزی دیوی چې وبر الوالدین مور پلار سره نیکی کول په دې باندې تزکیه د نفس الله پاکم دا فرمایي
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله خپل حق سره چې کوم دی د مور پلار حق ذکر کړی دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دا الله خپل حق سره د مور پلار تر دې پوری وي وصاحبهما في الدنيا معروفا. که مور پلار دي مشرکان وی، کافر وی، فاسقان وی، فاجران وی، بیا به هم هغه سره په دنیایي معاملاتو کې نیکي وکړي. او غټه نیکي دا ده چې ورته اسلام پیش کړي، دین پیش کړي. دا غټه نیکي ده، بر الوالدین. الله سبحانه وتعالی د مور پلار سره د نیکي د وجه نه ډېر لوی آفتونه او مصیبتونه ختموي. هغه مشهور حدیث خو تاسو ته معلوم دی د دریو کسانو. هغې کې یو دا و چې نور څه نه و، ګړي وزې پرې ولې شوده به راوړو، بچو ته به هم ورکړه، مور پلار ته به هم ورکړه. خو طریقې کار د هغې دا و مور پلار ته به یې مخکې ورکړو، خپل بچو ته به یې وروسته ورکولو. یو ورځ ناوخته شو ورباندې، مور پلار یې وده شوي وو چې شوده یې راوړو، مور پلار ته ورکولو لپاره راغی، هغوی وده وو. بچو جاړل چې بچي ابو دوی وده دي، دوی به د دې برخه کېده او مونږ ته راکړه. خو هغه ویل نه بچو چې مور پلار مې نه هېڅکله تاسو نه درکړه. یعنې د هغې د جذبې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دا وکړه. چېرته نن سبا اولاد او چېرته والدین. وصلة الارحام بل صل رحمی کولو سره خپل خپلوانو سره رشتهداري پالل، او دا هم ډېر مفقود دی نن سبا. د بدلی رشتهداري پالل دی، که دی پالي او زه به هم کوم، که دی راته سره مشي وی زه به هم سره مشي ویم، که دی را باندې سلام اچوي زه به هم ور باندې سلام اچوم، که دی زمونږ کور ته راځي زه به هم راځم ورځم، او کدی ناراضی دیتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صل رحمی نه دی ویل، دیتا مکافات وی، بدله دی. هغه کوي نو زه هم کومه. صل عمن قطعک، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک صل رحمی نه کوي در سره ته ورسره وکړه. واتی من حرمک، یو سړی تا ته څه نه درکوي ته ورله ورکوه. یو سړی تا سره بغض ساتي ته ورسره مه ساته. یو سړی تا ته سلام نه اچوي ته ورته اچوه. یو سړی ستا بیمار پرسي نه کوي ته یې وکوه. زړه چې صفا کېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جنت ته نشئ ننوتی تاسو تر هغه پورې چې یو بل سره تاسو مینه نه یې کړې. تاسو ته داسې یو شی نه ښیم چې په هغې کولو سره ستاسو په منځ کې مینه او محبت پیدا شي. هغه دا دی افشو السلام، سلام خپور کې خپل منځ کې سلام اچوئ، چې څوک پیژني او که نه پیژني په سلام باندې زړه ډاک کېږي. زما خپله تجربه دا ده چې زما سره څوک چا نه لګي، زما چا سره نه لګي، په صف کې را سره ودرېږي او خپل سره وجنګوي،
دا الله قدرت دی دا الله مهربانی دی دا الله احسان دی چې په مانځه کې هغه کینه زما د زړه نه وځي دا نن سبا چې په صف کې صفونه خپې نه لګوي دا هم یو سبب دی څه دپاره د کینه او د بغض دپاره او چې کینه به دغه صفونو کې خپې لګوي دا هم یو سبب دی د زړه د صفایي دپاره الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترم ومعزز وزړه صفای چې راځي بوفاء العهد چا سره وعده وکړي نو هغه وعده پوره کړي ځکه چې الله حکم کوي چې اوفوا بالعقود وعده پوره کړي دا د پیغمبرانو صفت ده د وعده پوره کول لہذا زړه صفای چې راځي د انسان د وعده پوره کولو سره والاحسان للجار ګاونډي سره نیکی کوله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي همیشه جبرئیل علیه السلام کله به چراغه د ګاونډي وصیت براته کول چې د ګاونډي خیال ساتي تر دې چې زه وېریدم چې چرته وارث هم جوړ نه کی او نن سبا د ګاونډو سره دا حالت ده که ګاونډي دا کوي نو زه کوم وای کده نه کوي نو زه نه کوم دا خو احسان نشو دا خو بدله شو الله وی احسان للجار د ګاونډي سره باندې کې دارنګ ولې ایتام والارامل دارنګ یتیمانو سره نیکی کول او کندو رندو سره نیکی کول په دې باندې الله سبحانه وتعالی خوشاليږي او استاد زړه سیقل او استاد زړه لپاره صفائی دی دا او الله فرمایي چې قد افلح من زکاها کامیاب شو هغه انسان چې هغه زړه صاف کړو وقد خاب من دساها هلاک او تباه شو ناکام او نامراد شو هغه انسان چې زړه نفس خیرن کړو الله سبحانه وتعالى دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين